د مفتي منیر شاکر صاحب زوی هغه یو کلیپ وکړو په هغه کلیپ کې هغه یو خبره وکړله چې سعودي حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده هغه کمیټي په حدیثو باندې تحقیق وکړو دا تمام احادیث زرګونه لکونه څومره چې حدیث دي دا قرآن نه خلاف نعوذ بالله صرف او صرف 105 15 روایت د قرآن موافق و انا لله و انا الیه راجعون دا خبره صرف دنه کوله بلکې دا د پلار هم کوله مفتی منیر شاکر صاحب موږ دغه کلیپ په خپل پیج باندې ورکړل د شاید تاسو کتل دلته به دوباره مولا باندې وکاله او قدرې کاله وی کار وکړو ټول روایت منګړت ثابت کړل قرار کړل صرف 105 حدیث وایستل چې دا د پیغمبر صحیح حدیث څومره یو سل پنځه ده اسی تاسو سوچ وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث ذخیره دغه بار کې د خلکو عقاید د 105 روایت ام دیو منی کنه منی هغه جدا خبره ده خو د قران موافق دی دا باقي ټول قران نه خلاف نو دا غسره بغه تسبیحات ولا وظایف ولا پاتې شلور ختم شو څوک چې د الله تعالی د حکمت بالغه نه خبر دي چاته چې دې خبره پته ده الله تعالی د یو څوک چې د الله تعالی په دغه حکمت باندې قدرت کامله او حکمت بالغه باندې یقین ساتي او پوهیږي کلم دا نظریه د منیر شاکر والا نه چې لرل چې حدیث مونږ ته اعتماد معتمد ذریعہ سره راونه رسول لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې څه مطلب دی د قران آیات او یاره وای دا حدیث خود وسو کال روز ته لیکل شوی دا موجود لیکل دی بده کې ګډوډ کړی عجیب خبردار دا خدای دومره لاندې کړی دی ګوره کوم خلکو چې زمونږ پورې احادیث را رسولې دي چورته موجود سوی دغه خلکو زمونږ پورې قران هم را رسولې دي دا قران خو ته بل راز د نبی رسول الله نه دی اورېدل دا کوم دغه علماء او دغه راویان را رسولې دي کاوی حدیثو کې ګډوډ کړی مستاثر به څه دلیل چې قران کې به ګډوډ نه کړي نو بالله به خو به قران کې ګډوډ نه کړي که حدیث قابل اعتماد نه به قران څخه کم طرف قابل اعتماد سوچ نه کړي خبره ته و یره د قران د حفاظت ذمہ خو الله غسره ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ما غيونه تاسو مرتل دا ته جبريل راوړی دی یا ته د نبی رسول الله برایره سورېدل دا کوم د علماء کم بخت غویر رسولای دی کنه کاوی حدیث د ځان نه جوړ کړي به تاسو رسول دلیل کې د هدایت به غویر ځان نه جوړ کړي تاسو مړه د عقل نه خلاصې تاسو کم اعتراضات چې ته حدیثو کې ته پوهیږئ نه د قرآن باندې واري دي ګرست الله تعالی دې په دې خلکو باندې رحم بهر حال مسلمانانو زه پیغام پرې پتا سي جوهلا او پسې مزي تاسو خلکو نه ځان وساتئ کوم طرف ته روان کړي امام بخاری پسې نوځوانان کنزل کوي نعوذ بالله احادیثو پسې بدرد وای کوم طرف ته رواني منیر شاکر دغه ګروپ ګوره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ د انبیو ګستاخ دي دا د حدیثو منکرین دي دا زمونږ استاد سره دین بنیادی قاعدو صرف انکار نه کوي ټوغي استهزاء پوری کوي دا زمونږ استادو د دین چې څومره ذخیره دا ټول اداره موجود شو زمونږ تاسو دین هغه د موجود شو دین غړي ځان وساتي خپل آخرت مو بربادوي بهرحال دغه کمیټي او دغه تفصیل ما تاسو وړاندې کې خو چې څوک په دغه غلط فهمي کې پاتې نشي دی د غلط بیان دی وجنه الله رب ذل جلال دې موږ د هر قسمه د انکاري حدیث یا څومره دین خلاف فتنې چې د مولا جامه کې راپورته کیږي د ډېر خطرناک دی الله دې ټول مسلمانانو محفوظ وساتي خصوصا پښتانه چې یو طرف ته مظلوم دي قتل عام شروع دی بل طرف ته دغه سیده غوي د عقاید تباہی شروع ده الله دې موږ دغه تباہیانو نه وساتي الله دې په موږ خپل رحم وکړي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمت الله